څو میاشتو مخکې ما سره یو مولانا مې شو، ما ته ویل واده ونه کړې. ما یې لکه ولې؟ وایي واده خو غم دی او دا دی. لکه ما یې دا د الله رسول کړی دی، موږ ته د الله رسول ویلي دي چې تاسو واده وکئ. د چا به چې غریبي وه نو د الله رسول به ورته ویل واده وکړه، بل وکړه که نه داسې. نو واده کول دا خو ښه کار دی، انسان د ګناه نه بچ کېږي. هر انسان کې نفسي خواهشات موجود دي او دا نفسي خواهشات دا چې ته کله ستا سر ته وخېږي خو څه خو به کوې که نه. نو دې لپاره شریعت موږ ته دا لاره ښودلې ده، د الله رسول موږ ته دا لاره ښودلې ده چې تاسو واده وکئ، د ګناه نه به بچ شئ، ستاسو به ژوند کې برکت وي، ستاسو به رزق کې برکت وي که نه. نو یو خو دا ده چې دا کومه نکاحګانې چې کېږي دا نن سبا چې د عدل بدل او دا قیسې او دا په زوره په جبرن دا ورکوي، نو دا جایز کار نه دی، دا ښه کار نه دی. ریسنټلی یو څو ورځې مخکې یو واقعه راله، هغه دغه راولګي د جینۍ د یو هلک سره کنټیکټ کو، دغه ته یې بل چې کوم هلک سره یارانه دوستانه و هغې ته یې وایي چې دا خاوند مړ که. نو د واده په ورځ په هغه جنش کې هغه هلک مړ کو. دا څه وجه ده؟ دا وجه دا ده چې دا پلار جبر کوي په دې لور. هغه وایي پلاره زه دلته واده نه کوم، زما ژوند د دې سړي سره نه تېرېږي، او دا وایي نه ته به د دې سره واده کې. نو دغه جبر راولګي دا لور او دا زوی، دا بیا دغه ځای ته ورسي چې خپله ښځه کله مړه کوي او کله خپل پلار مړ کوي او کله خپل خاوند مړ کوي، دا دې ته ورسي. نو دا جایز کار نه دی. هلک او جینۍ نه تپوس کول پکار دي په دې کې. ټیک شو جی. قاري صاحب دا راته ووایئ، اکثر په دې کلیو کې مونږ ګورو چې دا خلک کونډې اچوي، ارامه بجلي استعمالوي یا په ارامه طریقه باندې چې دی نو سرکاري اوبه استعمالوي. آیا په دې باندې مونځ کول، په دې باندې اودس کول، په دې باندې چې دی نو روژه نیول دا کېږي او که نه؟ دې باندې علماو فتوا ورکړې ده، په دې باندې فتوا موجود ده چې آیا ارامه بجلی استعمالول څنګه دي. لکه ته هیټر شو یا بلب شو، داسې ډایرکټ اینډ ډایرکټ د میټر نه بغیر د ستنې نه ته کونډه واچې که نه، نو دا خو جایز کار نه دی. دا مغلا کې راځي. خو البته علماو لیکلي دي چې په دغه هیټر باندې او په دغه سیز باندې چې کمې ته اوبه ګرمې کې، کم سالن پوخ کې، نو آیا دا جایز دي که نه دي جایز؟ نو وایي چې یاره دې سره سالن نه حرامېږي، او بل چې دا کمې اوبه چې پې ته ګرمې کې اودس پې کې نو اودس هم پې کېږي. خو لکه صحیح کار نه دی چې ته غلا وکړې. دا ځکه دا خو د عوامو حق دی، دا خو تر حکومت دغه نه کې دا خو د ټولو عوامو حق وی. نو جایز نه ده چې غلا دې وکړي. خو که چېرته غلا یې کړي او وایي چې یاره زما مونځ کېږي که نه کېږي، نو نه پې سالن حرامېږي او نه پې دغه کېږي، اودس هم پې کېږي. دا پته ولیکلي دي دا خبر. ټیک شو. قاري صاحب د وخت راکولو ډېره زیاته مننه. ډېره مهرباني، الله دې خوشحاله که، ښاد او آباد اوسې.